بسم الله الرحمن الرحیم. کوم کتاب چې بوک ریویو زه کوم او هغه کتاب نوم دی د نشان منزل د کوم مصنف چې یاسر محمد خان دی. د دې کتاب کې کوم دی ډېری موضوع دي او د هر موضوع خپل دلچسپي شته او زما چې کوم موضوع ده په دې د صدام حسین په اړه کې ده. صدام حسین چې کوم موضوع ده په دې کې زما ډېر د زیاته دلچسپي و، نو په دې اړه کې ما دا ټاپک سلیکټ کړی. د صدام حسین په اړه کې دا دغه دی چې دی پر 28 اپریل 2003 کې دی پیدا شوی دی د آلوجا په یو په 1947 کې دی د آلوجا په یو ښار پیدا شولو. د پیدایښت د مخه د پلار وکړو او د مور چې کومه هغه بل واده کړیو. د ناسکه پلار چې هغه پر د باندې ډیر ظلمونه کول. د ظلمو د وجې پر 3 کاله په عمر کې د اکا دی بوتي او د کفالت خپل دغه کې دی خپل وساتي. نو حالت په د باندې یې تعلیم وکي برته د 10 کال عمر کې هغه صبر تراله خپل آلوجا ښار له حالت د خپل ناسکه پلار سره اوسېدی، لیکن هغه پر د ډیر ظلمونه کول. نو د دې څه دی برته دغه صبر ته یو څو عمر بعد هغه صبر ته ولاړی او حالت خپل دغه شروع کړي، برته خپل تعلیم آغاز شروع کړي، یعنی حالت برته تعلیم حاصل کړي. په دې باره کې چې کوم په 1957 کې د په باره کې د مهم کالو یعنی د ډیر غټ کالو په دا عمر کې په دا باندې د شلو کالو د سیاست میدان راغلی. په بیس پارټي کې د شمولیت وکړي. بیس پارټي سره د اکا مخکې تعلق ولو چې هغه ډیر غټ عہدې پرې رسېدلی. نو د شمولیت وکړي د په اول سر کې د قابلیت د ذهني صلاحیت چې وکتل هغه رالو د بیا پر مخ راوځي او د په اول سر کې ډیر غټ عہده ورکړه. د 1958 کې چې کوم دا یو ډیر غټ کال ولو د میډل ایست ایشیا کې، یعنی د په دې کال باندې شاه فیصل باچایي چې کوم هغه دی ختم کړه او داغه پر ځای باندې د جنرال عبدالکریم قاسم کښېنوي. د جنرال عبدالکریم قاسم سره د 1959 پر دې ډیر برابر و، لیکن داغه بعد چې جنرال عبدالکریم قاسم د کمیونستانو سره لاس میلاو کړ او امریکا نه د ډیر خلاف شو. نو د دې په بیس پارټي د جنرال عبدالکریم قاسم ډیر خلاف شول. د جنرال عبدالکریم قاسم باندې صدام حسین ډیر غټ منصوبه تیار کړه چې پر د باندې یو قاتلانه حمله وکړي. قاتلانه حمله کې د یو ډیر د نور د پارټي ساتیان چې کوم هغه رالو پر جنرال عبدالکریم قاسم باندې فدایانو په شکل کې پر دا حمله وکړه، لیکن په دا حالت کې د ډیر سخت زخمی شول. د زخمی کېدو په دغه کې د ولاړی کایره یعنی جلاوطنی وکړه او د منصبه ناکام شول. د جنرال عبدالکریم قاسم چې کوم دغه وګاډ شول هغه د زخمی کا او د ولاړی کایره. نو په دې کې 3 کاله د جلاوطنی حالت کې د اوسېدی. د جنرال عبدالکریم قاسم چې بیا بیس پارټي راولاړ شو د امریکا راولاړ هغه ختم کړي. دغه ور ختم کی او دغه پرځګي عبدالسلام عارف کښېنوي. د عبدالسلام عارف چې کوم دغه په وخت کې د عراق چې کوم حالت هغه ډیر برابر ولو، لیکن هغه د مرګ بعد د چې کوم صدام حسین د جنرال عبدالسلام عارف په وخت کې جیل ته واچوي 3 کاله. په دې وخت کې صدام حسین ولاړ شو جیل مات کې په 1964 کې دی واچو، په 67 کې دی راولاړ شو د راووتی د جیل مات کې. دغه پرځګي دغه د مرګ بعد عبدالرحمن عارف کښېنستی. د عبدالرحمن عارف د په وخت کې چې کوم صدام حسین د راولاړ شو ډیر لوی بغاوت وکړي او په دا بغاوت کې د کوم د بیس پارټي سربراه چې وټاکل شو هغه حسن البکر ولو. حسن البکر د صدام حسین چې کوم خواهش ولو ولته زما سره د عبدالرحمن عارف چې کوم بادشاهي ده یعنی د کوم صدارت چې کوم دی دا ختم کړ. صدام حسین په دا کې ډیر کومک ورسره وکړي. د دې کومک په نتیجه کې هغه د خواهش وکړي خپل صدر شو او د ځان سره نایب صدر کې، لیکن صدام حسین خواهش چې د سٹار جنرال جوړ شي. د سٹار جنرال د جوړېدو بعد صدام حسین هغه واحد انسان د عراق په تاریخ کې چې دغه د بغیر فوجي کېدو برتی کولو سره د ډایرکټ سٹار د 4 سٹار رینک ته ورسېدی. د 4 سٹار رینک بعد صدام حسین چې کوم هغه د صدر دغه نایب صدر رمولو او 4 سٹار رینک دغه چې کوم صدر جنرال رمولو. په 1979 کې پر 1 جولای باندې صدام حسین خپل اقتدار سمبال کړي. د کم چې حسن البکر هغه د اقتدار سپسی واخسي او خپل اقتدار سمبال کړي. د اقتدار د سمبالېدو بعد صدام حسین چې کوملو هغه د صدام حسین د عراق په تاریخ کې نو ډیر غټ شخصیت بولل شوی او دوی په دا وخت کې د قابلیت خلکو لیدلی او دوی د مسلم دنیا ډیر غټ هیرو ولو. په 1980 کې د پر ایران حمله وکړه. د ایران په حملې په نتیجه کې امریکا د دسه چې کوم د کم مدد کړی ولو. د هغه مطالبه وکړه چې موږ تاسو قرضه درکړې او په دې دغه کې د قرضې بعد نو د پر کویت باندې حمله وکړه په 1990 کې چې کویت ونیسي او دا کومه قرضه چې ده دا ادا کړي. د کویت دغه بعد د امریکا له ډیر ښه شمال پر دا باندې چې د پر کویت حمله وکړه. ولې کویت په هغه وخت کې د امریکا یو ډیر لوی اډه وله. په 1991 کې
پر امریکا پر 17 جنوري باندې راله و عراق له پر عراق یې حمله وکړه او کویت یې بیرته د عراق څخه خلاص کړي. په 2010 کې عراق راوله د امریکا په عراق کې حمله وکړه چې صدام حسین پیدا کړي او بیخي ډېر عراقیان یې مړه کړل په دې دغه کې. پر 5 نومبر باندې د چې صدام حسین کوم هغه ونیول شو پر 8 بجې باندې. د نیول کېدو بعد په 2006 کې پر خصوصي ټریبیونل د ودته پر 5 نومبر باندې بیا سزا ورکول شو. پر 5 نومبر باندې دته د ناسکه ورور ته او د عدالتي د انقلابي عدالت سربراہ دې ګروپ ته سزا ورکړه. د سزا بعد نو پر 30 دسمبر باندې صدام حسین ته سزا موت ورکړي. نو د صدام حسین د مرګ څخه موږ ته یو حالت معلومیږي د دې د موږ دوه پیغام دي، یعنی څوک چې د امریکا اول سات ورکړي هغه خپل په اخر کې امریکا خپل د سر کوچل کوي. او دویم چې کوم دغه دی چې په دا ورځ باندې د لوی اختر ورځ په عیسایانو په کلتور کې یا ندی په کلچر کې چې ته وګورې د کرسمس په ورځ باندې یو انسان بل انسان ته شکنځا نشي کوی، لیکن په دا ورځ باندې د صدام حسین پانسۍ کې او د په سعودي عرب کې 25 لک حاجیانو حج کوي او مسلمانانو د یو نیم عرب مسلمانانو د لوی اختر تیاری کوله، لیکن د صدام حسین پانسۍ کې د دې لپاره موږ دا کول پکار دي چې کافر هیڅ کلم د مسلمان دوست نشي جوړېدی. نو د دې لپاره موږ باید چې هیڅ کلم د کفر ملګرتیا نه وکړو او د مسلمان ملګرتیا وکړو. په 1967 کې چې کله د جیل مات کړي د بیا نور خلک نه وینه د څنګه بیا فرار شول. په 1967 کې چې کوم د دوی د بیس پارټي خپل اقتدار رالی، یعنی کوم سړی چې ناشه هغه د دوی خپلولو نو هغه د سزا دغه نه کوه. د چې کله پر کویت باندې حمله وکړه په دا کې د کامیابي حاصله کړه که نه؟ په دې کې د شپږو میاشتو دپاره د کویت ونیوی او په دې دغه کې چې کوم وخت امریکا راله دی رالي د کویت ګورتو پټرولو دغه ته برمو ته یعنې هغه ته یې اور واچوی. د دې دغه په نتیجه کې یعنې د کامیابي نه حاصله برته امریکې جنون ونیوی کویت. صدام حسین ته چې پانسۍ ورکړه د هغه اصل وجه یعنې کې د ده کم جرم چې و کم جرم پر ده باندې عاید سو او د دې شاته سازش د چا و؟ د دې شاته سازش د امریکې ولو، یعنې پر ده د کیمیایي دغه مواد یعنی د کیمیایي اتیار پر کردان او پر شیعه باندې استعمال کړل. د دې په نتیجه کې چې کوم ولو دوی صدام حسین ته پانسۍ ورکړه او دویم ده ته ولې چې ته د ایټم بم تیاري کوله د دې دپاره هم درته پانسۍ ورکړه، سخته سزا یې ورکړه. صدام حسین چې کوم کارونه ده کړي دا سم ول که غلط ول؟ د صدام حسین چې کوم اول نظریه وله دا سمه وله، یعنې ده ویلی چې موږ د عراق خلک پر موږ د سعودي عرب چې کومه حکمرانان دي هغه ولې پر موږ باندې دغه کوي. نو د دې دپاره دا اول نظریه هم سمه، لیکن کوم وخت چې د امریکې سره لاس میلاو کړي دا نظریه د غلطه وله. بیا چې کوم وخت دی برته دغه د مسلم دنیا هیرو جوړ شو په دا وخت بیا د نظریه برته سمه وه. پانسۍ چې ورکړله د ده ګناه څه شول؟ د ده ګناه چې کومه هغه د کیمیایي اتیارو یعنې د امریکې پر ده دا الزام لګولی چې تا دا استعمال کړل او دویم تا پر کردان او شیعه دې ډېر قتل کړل.